بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت ارشاد دے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. ایماندارو خپل ځان، خپل بچی، خپل اولاد دی جہنم دی ورنا بچ گئے. جہنم دی ورنا بچ کے درو دی پارا آغا طریقی اختیارول پکار دی چھ بکم و طریقو مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل جوان تیر کڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ ما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ زمانی پوری خدمت کڑے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا سغق نو کڑے، غصہی نو کڑے. داشن ٹکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل جبی مبارکینا ندی اباسلے چھ ما تا دی آغی پا وجہ سے تکلیف جوڑ شوے. نو دنگشان اخلاق منگل پکار دی او پا خپل طریقی سرا خپل طریقے سرا خپل اولاد تربیت کول دا انتہائی ضروری دی. لیکن تربیت سرا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داؤں وہ چپکور کی بھئی یو لختا زوڑند کڑی با لخت و پرتا چکل با اغا لخت تچا قتل نو بس بیا بسم دم کېدل. قطعاً د دې دا معنی نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لخته مبارکه خپل زنانو ته د هغې د تربیت لپاره یې ښه، بلکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو طریقه ښووله چې ګوره په خپل کور کې لخته ساتئ او دا لخت چې کم دا ډیر زیات اهمیت لري چې په کم کور کې لخت نه او دا شان په کم کور کې چې مور خپلار اولاد منی کینا یو غلط کار وکړي کوي مور خپلار د هغه لپاره منع نه کوي، نو بس هغه بچی تباہ او برباد شي. پلارو کې پکوسو کې هر غړي موبایل وسري او الٹا سیدھا کارونه کوي، کپلاری نه ګوري نو مور خو ګوري، لیکن د منع کولو همت نه. او چې بل سړی ورته غصه کوي چې الکه دا غلط کار دی مکوا، نو دا مور یو چد شي ای خای زما بچی دی وای وخو، ای خای زما دی بچی نه علاوه بل یوړو کې معصوم د تنه دی معلوم چې وای وای ہر وقت زما بچی اڑتا، ہر وقت زما بچی دا غصہ کئی. نو آخر سوچ پکار دے چھ دا سڑے استا دی بچی دا غصہ ولی کئی سا دشمنی دا سارا آدم را غر سڑے او استا آدم را اڑو کے معصوم بچی سرسد زد دے سحاسد دے، بلکہ دا آخری تربیت تی پارا کئی. لیکن پدی تربیت کی رکاوٹ آغا مور جوڑی گی. نو کله چې مور رکاوٹ جوړ شي نو دغ کا اڑ کے بیا پاسی او تماچا راوالی او بیا پلارم اولی او خپلا مورم اولی او دا شان کله کله پکې ځان اولی، ولی چې د هغه تربیت نه شي. نو دا تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې معنی پکار دا دانا چې وړو کې غلط کارو کو نو دا غلطۍ په وجه باندې تا غړو کې ونیسي او دومره وای چې لکه څوک دومره څوک وړو کې معصوم وخینا. دا طریقه نه ده پکار، بلکې طریقه دا پکار دا چې وړو کې ته نصیحت هم کولی او وړو کې دی یو ګناه نه یو بد عملی نه په صحیح طریقې سره منی کولم دی په اخلاق سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نصیحت
د دې اولاد په باره کې مونږ ته کړی دی. نو دانا چې د خپل بچو مکمل تربیت کولی، دانا چې بچو باره کې انسان دی هغې په سر باندې لاس راکاږي. ها بچو باندې شفقت کولی، ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، چې څوک زما په بچو باندې په خپل اولاد باندې رحم او کرم نه کوي او د مشرانو عزت نه ساتي، د هغه سړي د هغه زنانا زما په امت کې صحیح څه نشته، سکار نه دی. نو روک ټوک هم پکار دی، لیکن دا روک ټوک ادب سره تربیت دی پارا، بغض او دشمنی دی پارا نه دی. نو خپل اولاد باندې نظر ساتئ، که په اولاد نظر نه ساتئ نو دغه اولاد تاسو بګړاو شي، خراب بشي، نو بیا به تاسو سمولای نشئ. او ډېر زنان دا شان دي چې هغې په خپل کورونو کې خپل بچو ته خیری کوي، چې کله یو وړوکی یو ماشوم غلط کار وکړي نو بس خیری به شروع کړي، خدای دې غرق کا، خدای دې ګاډي لاندې کا، خدای دې سره داو کا، خدای دې سره داو کا. تاسو ته دا پته شته چې دا خیری کول ډېر زیات بد ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فسوق دا یو غټ ګناه دی. ولې ته یو مسلمان ته خیری کوي، ستا بچی دی که نه، تا نه پیدا دی، نو که ته مسلمان یې نو ستا دا بچی به مسلمانی. نو چې مسلمان نو مسلمان ته خیری کول دا ایمانداری نه ده، دا بے ایمانی ده. خیری به نه کوي. ها ستا وړوکی غلط کار کوي، غلط کار نه هغه منې کا، لیکن خیری ورته مه کوه. او بیا د دې خیرو د قبلېدو دپاره څه وخت خاص نه دی، څه ټیم کې هم کستا دا خیری چې تا د ژبې نه وباسري، په هغه ټیم کې فرشتې په دې باندې آمین وایي او ستا خیری د فرشتو آمین دا یو برابر د دې راغې، نو ظاهره خبره ده چې ستا هغه وړوکی به هغه مصیبت نه هغه پریشانی ته ورسي، او کله چې ورسي او تکلیف ورته ورسي، یا ګاډي د لاندې شي یا سمرس پې راشي یا تکلیف پې راشي، نو بیا خو ته یې که نه چې بیا وایي ای خای خدای ته صرف زما بچی ښکارېدو، د بل چا بچی ورته نه ښکارېدو. دا مصیبت په موږ راغی، دې ته نه ګوري چې دا مصیبت ستا د هغه ژبې په وجه راغلی، چې کومه غلطه ژبه تا استعمال کړله، نو خپلې ژبې صحیح استعمالوئ. د دې ژبو په وجه باندې ډېر کارونه ښه کېږي او د دې ژبې د بد استعمال په وجه باندې ډېر کارونه خراب شي او فساد جوړ شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت